أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. सूरत अल-बकरा 30 रुकू सूरत 34 रुकू ये शिवी दी और आखिरी शपक रुकू बात है। तदी रुकू की 35वां रुकू की 3 वाक़यात थी। अवल वाक़यात इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के मुकाबले, दूसरा वाक़यात उज़ैर अलैहिस्सलाम और तीसरा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे वाला वाक़या शात आयत के चुकम दो क़वानीन ज़िक्र शुवी दी फाही बाने मुरतब दी दा गोया की दाही दो क़वानीन दोबारा मिसालू लगी। रुंबे मिसाल अगद अस्हाबुल गैर कशातिबीन वल्लज़ीन कफरू औलियाहुहुम अत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात। और वसी दो मिसालुना अगद अस्हाबुर रुश्द कशातिबीन वल्लाहु वलियुल लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अलम तर इलल्लज़ी हाज इब्राहीम अस्हाबुल गैर मिसाल है। आयत नंबर इधर कस्ता अलम तर वाले वातौस्त वसाहत कड़ी आयत 243 का तफसीलन। आयत नंबर इधर कस्ता हाज इब्राहीम झगड़ी पूरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फी रब्बिही पबारद रब दहावती पबारद वहदानियत दरब दहावती पबारद रुबूबियत दरब दहावती अन आताहु अल्लाहुल मुल्क सरद दी जो वरकड़े व अल्लाह द बादशाही जगड़ पर रुबूबियत के व पकार खुदा ने जिदल अल्लाह बादशाही वरकड़े व द कानून साज अल्लाह मनले और अल्लाह कानून पज़म कबानी जारी करे और रब अल्लाह मनले। लेकिन दखल क़वानीन जारी करू द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अहकामात द क़वानीन न बिल्कुल खिलाफ क़वानीन जारी करू दखल ज़ात रुबूबियत दावे करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर सरफ झगड़ा बांधे अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरफ झगड़ा इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। उलमा दरियायत वसाहत पकड़ तरीक़ों सरकड़े ने बाज़ खुदावी चिदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत कि नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कसवी इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। याद कर चुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब समा ग़ज़ात की जुजवंदी को लोग रखूं मुनासरी उनका तरीक़े द्वार जानिबन पर दावत मुश्किल कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत पेश कर तमारब रहा ग़ज़ात की जुजवंदी को लोग क़ाल अना उहयी व उमीत। उस नमरूद दा दावी नंबर दे वे नमरूद सम जुजवंदी को लोग दावी तसाबितून द पारत दलील जरूरत हुई
قال ابراهيم نمرود في دليل لسري قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق وإذ ابراهيم عليه السلام نبيشك الله راكي نور د مشرقنا فأتي بها من المغرب تروحي جواتي نور لرد مغربنا فبهت الذي كفر نو حیران کړي شو هغه کس چې کفر کړی بل دلیل پیش کول سچ د ابراهیم علیه السلام دلیل جواب هم پیش کړی والله لا يهدي القوم الظالمين او الله توفیق نور کی قوم ظالمانو ته ظالمان نمراد زندان ارادیان چې پسد اراد راشي الله تعالی توفیق نور کوي یو طریقه ده غدا دویم طریقه د آیت وضاحت دار چې ابراهیم علیه السلام خپل دعوه پیش کړی دا چې زما رب الله دی نمرود خپل دعوه پیش کړی دا چې رب سیم اوس ابراهیم علیه السلام دلیل پیش کړي ربي الذي يحيي ويميت رب زما هغه ذات دی چې ژوند کول او مړ کول کوي نمرود خپل دلیل پیش کړي انا احيي واميت کوي نه زم ژوند کول او مړ کول او د دې ثابتولو د پاره یو دوه قیدیان وروستل د قید خانې یو باندې سزا موت حکم شوی پکې علماء دوړو باندې شو یو او چلو بل پرې خو دوه یو می ژوندې کو بل می ابراهیم علیه السلام بنیادی دلیل سره د الله تصرف د الله قدرت کړه او ما خپل دلیل په بل طریقې سره خپل دلیل پرېږدي دلیل خو د الله تصرف والا دی چې متصرف یو الله دی رب یو الله دی او ما د الله رب العزت تصرف په دې باندې پیش کړي چې زماره متصرف ته پس کی فجل د عمر اوس ما د وضاحت کی چې زماره متصرف ته په نور کې هو فإن الله يهدي بالشمس دلیل پرې خو دې نه دی او ما د دلیل په مخ کې وضاحت سره فإن الله يهدي بالشمس من المشرق نو بشک الله راخیږي نور د مشرق نه فأتي بها من المغرب تروخي جو دین ور لر د مغرب نه فبهت الذي كفر نو حیران کړي شو هغه کس کفر چې کفر کړو دای شو ویلې چې رسېړو راخېجو منه د مغرب نه ځکه یریدو ځکه دغه زدي نه دی د پته و چې پیغمبر ابراهيم عليه السلام په سوال کړی چې نه د رب د مغرب نه راخېږي یریدو والله لا يهدي القوم الظالمين او دا مشوي دي چې د مغرب نه راخېجو مزه در اختیار کې کوي او الله توفیق نور کې قوم ظالمان نو ګورئ آزر د آزر زوی ابراهیم علیه السلام د مشرق زوی موحد اعظم علیه السلام اگر لگیا دے نمرود ته توحید بیان نمرود ته حق واضح هم شو لیکن بیا هم علماء ولی ځکه شیطان ملګری اوس د شاته بیان شو نو سم چې یو کس د الله د کتاب نه لريوالي اختیار کی د شیطان ملګرتیا اختیار کی نو هغه ته حق واضح هم شي او هغه حق قرآن شي منل الله رب العزت ورته فصله مغرور نه لکه او کلذي مر على قريه او کلذي مر على قريه دا او چراغله دي او د تقسیم د پار راغله او سره پار راغله تقسیم د پار او کله د شک د پار راضي کله د تردید د پار راضي کله د تقسیم د پار کله په معنا د وو راشي دلته او د تقسیم د پار دي څه مطلب یعنی هغه شاته مثال هغه د اصحاب الغیب اوس مثال دا د چا دي دا د اصحاب دا او د تقسیم د پار راغلی او کلذي مر على قريه یا تنګوري دا او چکم دی دا بالکل دا علم تر لاندې داخل دی او علم تر الى الذي مر على قريه یوش ایت نګوري هغه کس ته دی على قريه په یو کلی باندې امام نصفی رحمت الله علیه فرمایي چې او کلذي دا کاف دی کنه کاف دا زائد دی دا زائد دی او بعض علماء فرمایي چې نه زائد نه دی بلکې معنا دې څنګه کوي او کلذي یا تنبور حال د هغه کس ته طریقہ خوانا سوتی حال دا څنګه شي یا تنبور هغه کس ته
دا سویل شي یا ته نګورې حال دا کس ته څه معنا یعنی د هغه کس د حال نه ځان خبردار مر على قرية چې تېرېدو په یو کلي باندې وهي خاوية على عروشها وهي خاوية او دا کلی را پریوتی على عروشها په چتونو خپلو یا سره د چتونو خپلو په چتونو را پریوتی ول چتونو را پریوتی بیا په دیوالونو را پریوتی بیان دی دا عزیر علیہ السلام دی آیت نوم نه دی ذکر عزیر علیہ السلام لیکن آیت نه دومره صفا واضح کیږي چې دا واقعیا د یو پیغمبر د ځکه الله ورسره کلام کړي واقعیا د پیغمبر د دې کې هیڅ شک او شبهه نشته ها پیغمبر کم یو دی مفسرین او ګڼ اقوال دي پر اکثر مفسرین قول دار شدا بیان نشانه د عزیر علیہ السلام یا تنګوري هغه کس چې تیریدو په یو کلی وهي خاویه على عروشها او دا کلی را پری وته په چتونو خپلو مکمل ورانی چاړو او کم دا کلی چې اوسیدونکو خلک وږي مړ پراتو لاشونه پراتو والله عالم حادثه شو یا سجن شو یا سجن راغله خدای پاکری تیریدو چې وکړو مکمل ورانی چاړو پروت قال أنا يحيي وين عزير عليه السلام أنا يحيي فكم كيفية بجوندي کی هذه الله داخلي الله هذه کی کلی ته ګور اشاره نه ده معنی خو ما کا داخله بلکې مراد دې نسري هغه کلی کې چې کوم اوسیدونکو کړه کړه مکان نه مراد مکین دي لکه سورۃ الدین تفسیر تاسو لوستي د سورۃ مورید دی راهيكم والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد د سلور شیزونو ذکر کړ تین هغه زی چرته چې د انځر ونه مکان دی کړه زيتون هغه زی چرته چې د زيتون ونه طور سينين مراد نه کوه طور دی مکان دی کړه هذا البلد الامين مکه لیکن د مکان نہ مراد مکین دے مراد عیسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مراد نا موسی علیہ السلام اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان نہ مراد مکین دلته مکان نہ مراد مکین دے پکم کیفیت میں ژوندۍ کی اللہ دا مړ بعد موتها پس د مرګ دی قیامت ورځ برا ژوندۍ کیدل پکم کیفیت سره څه شکیرو پیغمبر او زما استاد شکر سره دا کیره د پیغمبر مسلم شکر ادا مقصد ادارے چې یا الله آیا څنګه چې په دنیا کې نشوي بیا معصوم پیدا شي بیا راځي شي بیا ځوان شي آیا په دغه طریقه به ژوند کېدلی وي کنه په کوم حال باندې چې مرشي او په هغه حال باندې کېدلی وي فاماته الله 100 عام نمر کو دلر الله سلکال ثم بعثه بیا ژوند کو دلر سلکال اللہ مرکو سلکال بعد بیا رکھو قال کم لبثت قویل اللہ کم لبثت سمر وقت تیر کو کم لبثت سمر وقت تیر کو تابانی مرگ راغلے و سمر وقت سمر مدت ہودا قال لبثت یوما او بعض یوم قال قویل حق لبثت یوما ما وقت تیر کو یورس او بعد یوم بلکہ صحیح صدا ورزی اس او د تردید د پاره ده خبر ته رد د پاره ده او په معنا د بل ده ما یورز بلکہ د ورزی صحیح صدا راکړه مفسرین فرمایي چې وی کته نو تیار و د ما خام والا تیرے دو سحر ټیم اوس تیار و ما خام والا دوی یورز به تیر کچې وی کته نور خلا مکمل ډوب شوی نه دی وی الله د ورزی صحیح سمې دی قال بل لبثت 100 عام ویل الله بل کتا وقتیر کو سلکالا یورسنا نیم ورسنا تورس سے حصنا سور وقت تیر کو سمر وقت تیر کو سلکالا فانظر الى طعامك نظر الى طعامك وشرابك خوراک بلتا اسکاک بلتا لم يتسنى لفظی معنی دار لم يأتي عليه السنون کلونه پینے دیتے
تو په خوراک کا کلونه تیرو کنو کې سوره کلونه کې تیرو سل کاله درې څه مطلب لم يتسنى معنا یو شی باندې چې کلونه تیر شي وخت تیر شي خوراک باندې وشي او 2-3 ورځې تیر شي استاشي لم يتسنى معنا ندی بدبوي شي لم يتسنى ندی بدبوي شي وانظر الى یعنی خپل هغه اصلي حالت دی یو د قدرت نه خبره ده کنه فراغ کا ته مکمل محفوظ وانظر الى حمارك او اګور خرخ پلتا چې څنګه مړ پروت دی ولنجعلك آیه للناس او دې لپاره فعلنا ذلك لام متعلق محذوف فعلنا ذلك من ذکرکو ولنجعلك آیه للناس او دې لپاره چې ګرځو مونږ تعالی را نخا د پاره د خلکو وانظر الى العظام واپس خبره خر طرف ته بوتلا وانظر الى العظام او ګورا اډوکو د خرته کیف ننشزها چې څنګه خوځو مونږ دی لره څنګه پورته کوو مونږ دی لره ثم نكسوها لحما ثم كيف نكسوها لحما بیا څنګه اغوند مونږ دی ته غوخه سوال لازم دا وانظر الى حمارك وانظر الى العظام وګوره خرخ په طبيعوي وګوره اډوکو د خرتا دا جدا جدا وانظر ولر سوال لازم وګوره خرخ پلتا وګوره اډوکو د خرتا جواب دا دی چې هغه نظر جدا او دا نظر جدا هغه نظر د دې د پاره چې پوری چې خر څنګه مړ پروت دی ډانچا دا او دویم نظر د دې د پاره چې وګوره چې راخر ژوندۍ کیږي نو هغه نظر جدا مقصد د پاره دا نظر جدا مقصد د پاره دویم بنیادی سوال دا راځي چې ګوره وانظر الى حمارك بیاوی وانظر الى العظام فمنس کی ولی روڑ ولی نجعلک آیت للناس جواب دارے دری جواب د پارستا آسان مثال در کوم سورۃ الانفال کملګری شي هغه درس کیو کله چې موږ دا درس کولو چې کوم څه کوم غیتم سنوي خبره واضح شي نه روات ملو شي چې صرف دا خبره ته تحرر شي هغه خبره واضح کیږي او دا هی وضاحت به ان شاء الله کیږي آیت نمبر 30 پوری درہمی سپاری سورۃ الانفال پارا نمبر 9 دیرشم آیت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ نہمی سپاری اخیری پانی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او یاد کچ تدبیر کولو ستا په خلاف کی کافرانو لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ لِيُثْبِتُوكَ دیر پارچ قید کیتا او یقتلوک یا وجلتا او یخرجوک یا وشړیتا دارالندوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف د مکی مشرکان راجم شي وکړه درې مشورې شوی ترتیب سو رومبه دا و چې رکې کې شي دویم دا و چې او دې شړلې شي درې مدار چې درې مدا و چې او دې وجلې شي لیکن دلته الله د وجلو خبره چرته منځ کې ولی پدی باندې داغي اتفاق راغلی یعنی دا داغي هغه مقصد ګرځي یعنی هغه مقصدی خبره داغي چې کوم واغي کمنس کې راوړه دا غرم دې دلته هم اصل مقصد سره ولنجعلک آیه للناس شو ګرځو مونږه تا آیت دې د نور فائدې پکې شته ستاسو خپل فائدہ مشته تم نظر واچوا چې تا دل دلیل ملو شي لیکن اصل مقصد سره لنجعلک آیه للناس چې وګرځو چې وګرځو مونږ تعالی را آیت للناس نخد پاره د خلق د سشي نخا د الله د قدرت شکر الله رب العزت پیغمبر سل کال مړکو بیا راځوندې نو کوم ذات چې یو کسل کال مړکو دي شي او هغه نه بعد راځوندې کولی شي آیا هغه په دې باندې قادر نه دی چې قیامت پر ورځ زنده خمړي دوباره پورته کیږي یو د قیامت د اثبات لپاره دلیل وګرځېدو خلکو ته دویم نمبر باندې د نفي د علم غیب لپاره دلیل وګرځېدو چې څوک چې پیغمبران عالم الغیب دي وګوره سل کال مړ پروت دی د ځان د حال نه لري خبر شو
نو عالم الغیب څنګه کېږي؟ بل یو کس چې کله د دې دنیا نه یو کس باندې چې مرګ راشي، مرګ نو هغه نه د دنیا والا حال ویني نه او پیغمبر دی کنه، پیغمبر دی کنه، الله ورسره خبرې کړې، پیغمبر دی. زمکه د پاسه دی که زمکه د لاندې؟ زمکه د پاسه، زمکه د پاسه. لیکن سی اوریدلی دي که اوریدلی نو سل کاله چې بنده سه اوري مسلسل بارانونه بشي، سیلې براغلي، طوفانونه براغلي، شاید چې خوشا کې چرته قافلې ورسره تیر شي. سل کاله کې ساواز اوریدلی، سل کاله کې سلیدلی دي. دا دلیل دی لنجعلک آیة للناس، چې شابانه مرګ راشي نو هغه نه اوري او نه ویني. نمردا هیچ بیلد حال زندہ، نمردا هیچ بیلد حال زندہ، نشنود او گہے اقوال زندہ. رسول حق عزیز عزیر شوب مردہ، رسول حق عزیر شوب مردہ، زمدت مردگی 100 سال مردہ. بخوالا تسمع الموتى ذی قرآن، دیگر جاہم ذی قرآن خوافراوا. نمردہ هیچ بیند حال زندہ، مڑے چه دے کنا مڑے نو هغه د ژوندو حال نویني. نشنود او گہی اقوال زندہ، او د ژوندو اقوال لازم خبرې نه وي. رسول حق عزیر چوب مردا، د الله رښتینی پیغمبر عزیر علیه السلام مړ شوی دی. زمدت مردگی 100 سال مردا، سو کال مړ پروت 100 سال د مرګه مدت 100 کال دی. هغه ساوریدلی سیریدلی نه جنا. بخوالا تسمع الموتى ذی قرآن، دیگر جاہم ذی قرآن خوافرا. قرآن کے لگ انک لا تسمع الموتى مگورا کرا، قرآن نے لگ ازدکا انک لا تسمع الموتى تمڑتا نشعرونے. طول صحابو تی دا مطلب اگر سیرے چمڑی نہ دیگر جاہم ذی قرآن خوافرا. صرف دانا قرآن کی ندین علاوہ نورم بے شمارہ دلائی پدی باندې چمڑی نہ اوریو نے یو دلیل لري بے شمارہ دلائی. نو ولنجعلک آیة للناس، بل دلیل دا وګرځو چې پیغمبر د مرګ نواز داغه بدن روح بکینی کروح په بدن کې وي او بدن محفوظ دا اوس معجزه او کمال نه دي. څه خیال هم نه کنه اوس هم په دې ځمکه باندې داسې خلک ژوندي وي، داسې ژوندي خلک وي چې هغه سل کال د عمر اوریدلي خو مکمل محفوظ یې بدن. روح چې په بدن کې وي او بدن محفوظ دا اوس کمال نه دي. کمال خدای چې روح پکې او محفوظ او دا پیغمبرانو معجزه چې دا غي بدنونه سمکی نشي چېړلې، خوري نشي خوړې، چنجي نشي خوړې، او مکمل طور سره د مرګ نه بعد چنجي نشي خوړې. څوک چې د ایوب علیه السلام قصه کوي جړا او فریاد به راغسي چنجي ته پرې وته واپس په خپل زخم باندې کېنولو چې دا خدای الله مقدار ټول بکواسیات. پیغمبر داغه په بدن باندې چنجي نشي کېراست، داغه بدن خوري نشي خوړې، مکمل طور سره الله رب العزت بدننا محفوظ ساتي. ولنجعلك آیة للناس، بل بدی کی او بل دلیل ملو شو. بعض خلک دا اسباب نه استعمالي او یو توکل بس په الله توکل وکړه. وګوره حضرت عزیر علیه السلام ځان سره اسکا کا هسته نه کنه، خوراک یې هسته نه کنه، سورلی ور سره او کنه په سورلی باندې واسطه. نو دلیل ملو شو د دې چې اسباب استعمالون پکار دي. اسباب ترکول توکل نه دي، توکل دا دي چې اسباب استعمال کا او نتیجه په الله. ولنجعلك آیة للناس. قالوا انظر الى حمارك، د دې جملې راشاته جمله وګورئ لکه فانظر الى طعامك، نو وګورئ فانظر الى طعامك وشرابك
नो गोरा खुराक पलता उसका पलता लम यतसन्ना नदी बदबू यशवी वंजुर इला हिमारिका औ गोरा इला हिमारिका खरक पलता वलिनजालका आयतन लिन्नास औ दीरा पार दाकार मरुक तुम वली मड़ के सलकालो व्याव पूर्त की दीरा पार जो गर्जो मुंगा तार नखा दपार दखलक वंजुर इला अलइकाबी औ गोरा यदुकु दखरता كيف ننشزها جسنغ خزون قديلرا ثم نكسوها لحما بیا اظن دوم قدي تغوخا تو گورا زمارا قدرت نخا نگو گورا گورا خا سوال سو دا عزیر علیہ السلام سان فکوئے کی آسان ادھر توئے سوال سو یا اللہ ماتو کے پکم کیفیت دمڑی شوندی کی یعنی آیا دوبارہ با جوندی کی دوبارہ با پیدا کی سنگا چه معشومی راجی شی زوان شی او کنا پکم حال بانی چه دنیا کی ہو وما غشانتی برا پاسی زوان و قیامت نورس بزوان نا پاسی معشوم معشوم برا پاسی بڑا و بڑا برا پاسی دری کیفیت مشاہدہ کون غواری لیدر غواری چرا پکم کیفیت اسی اندر نو اللہ رب العزت گورا دے واقعہ کی دری شزنوں تب خیال کوئی خوراک سکا کے مکمل محفوظ ہو کنا دی کی ورتی اشارہ داو کچھ گورا ٹک تک کا بدن خوری ویرین شی کنا لیکن روح چکم دے اگر محفوظ ہوئی روح پر قیامت پر جوان دے دے محفوظ ٹھیک شو لگا سنگا چرا خوراک سکا محفوظ دے کنا دخرنگ روح جوان دے محفوظ کی نہیں انسان امکو تماشے دمرا راغی دیر لرے نرازی کرا تاسو تاسو دیر مننا بس کوا ما باندې لوی انسان وہ سے مننا کو ما اللہ دے خوشحال دا یو دویم نمبر باندې بیا بدن لحاظ سره چوغره روح کو څنګه فراغ ستا بدن لحاظ سره چوغوري انسانان چې کله مړ شي نو دوه قسمه یو واقعي چې مکمل محفوظ وي هغه دی پیغمبران نو داخلي لپاره نبوله په خپل او سره علیه السلام ټیک شو دوه شو دریم نمبر باندې بل دریم قسم خلق کم یو وي چې بدن یې زمکه وخوري خوري شي نو هغه لپاره نبوله سو وګوره خردا تم ګوره سل کاله مخکې مړ وي اوس په هغه حال را ژوندې شي او ګوره خردا هغه مکمل ډانچه سره فاتره لیکن هغه چې کله راځوندې شو داسې منو کنه چې موجود را پیدا شو بیا راځي شو په کوم حال چې عزیر علیه السلام سل کاله مخکې لیدل نو په هغه حال باندې بیا درې واړه خبرې ورته واضح کړې روح ژوندې خوراک سکاس کوي وګوره بعضې هغې چې محفوظ وي الله به په هغه حال راپورته کړي پیغمبران لکه ځان ته وګوره بعضې هغې چې هغې به خورې شوي هغې به ذره ذره شوي او غیبا الله رب العزت په هغه حال راپورته کی ژوندۍ کوي به جوړي به چې څنګه حالت کې مړ شو لکه تو وګوره خرتا دانچره مکمل طور سره وګوره چې څنګه څوک په شو پد داودی کی دا هیریږي فلما تبين له نو هر کله چې خواصه شدتا قال اعلم ويل اعلم سقوه شو ان الله على كل شيء قدير چې بشکا الله باری شي قدرت والا دی ولې ترسلو کویا چې ان الله علی کل شیء قدیر په غره غره دا یې څه مطلب څه پوه شم چې ان الله علی کل شیء قدیر مخکې کوم یو علم و مخکې کوم یو علم علم الیقین اوس کوم علم شو عین الیقین بالکل یو پیل کوم یو علم الیقین یقیني علم خو ورته لیکن عین الیقین خو حاصل کړه اوس دستر ګلیدو والا مشاهده شو مختارم کنه لیدل او اوریدل دی برابر نو او اوریدو والا یقین خو زړه اخلاصي یقین د ټول جهان د عام خلق یقین چې راځم شي د پیغمبر یقین ته نشي رسیدي لیکن عین الیقین او سخت الله رب العزت ورته عطا واذ قال ابراهیم او یاد کړه چې ابراهیم علیه السلام ربی ارینی کیف تحیی الموتى ای زمارہ بولی ماتا کیفیت بلدی ربی ارینی کیف تحیی الموتى
ये जमाना बहु खिमात पकम कैफियत बत ज्वंदी की मुड़ी यल्ला मुड़ी पकम कैफियत ज्वंदी के قال اولم تؤمن ويل الله آیا ستا یقین نشتا قال بلا ویل ابراہیم علیہ السلام ولينا غرائب القرآن کی دی چلا تپوس اللہ رب العزت دن دین پارا نہ کڑے چلی نعوذ باللہ اللہ تعالی حال نو معلوم اللہ انسان تا حال معلوم بلکہ لا تپوس سر پارے چ خلق تر ابراہیم علیہ السلام حال نو معلوم پیش چلا دور سر شک نو تپوس دیل نو کڑے دنا اللہ چ اللہ تے نعوذ باللہ حال نو معلوم تپوس سر پارا چ اللہ رب العزت در حال نور خلق تور معلوم اولم تؤمن آیا ستا یقین نشتا قال بلا ویل ابراہیم علیہ السلام ولنا ولكن ليطمئن قلبی لیکن دا سوال میں دیر پارو کو دیر پارا چ مطمئن شی زړه زما ولې زړه نو مطمئن شي زړه مطمئن ہو کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نحن احق بالشك من ابراہیم ان ابراہیم علیہ السلام رضیات لائق دي چې موږ شک سمانا زمون شک نشته نو د ابراهیم علیه السلام شک وکم چې نه راغلی شک مکه نو زمون شک نشته زمون استاد قیامت کې شک شته هم شک شته زمون استاد شک نشته نو ابراهیم علیه السلام څنګه شک راغلی دا سوال د کیفیت دی چې کوم کیفیت قال فخذ اربعه نو اطمینان ورته اول لیکن هغه اطمینان کی ترقی کول غواړي قال فخذ اربعه ويل الله نو اخلا سلور من الطير دمارغان وسلور ورتويل ولي ذكر طرفنا سلور فصرهن اليك اجماع المفسرين فطول فصرهن اليك فصرهن توماني طول مفسرين سر در اخره يوم اراد فصرهن کی مائل کا عادت کا امختہ کا دوی معنی فصرهن کی ٹوٹی ہوئی کسوک دا ٹوٹی ٹوٹی کول والا معنی کوي کنه د فسرهن معنی کدا کی نو ټوټي ټوټي نو بیا د فسرهن نفس کرا فسرهن معنی ټوټي ټوټي کول شي کنه نو دی نفس بیا الیک لفظ نشي راځي دلته لازمن صدا ستکه پټ پروت وی چاغه سره الیک کول سپینو شو کرا فسرهن معنی ټوټي ټوټي کول واخلي نو بیا د دې سله چې کوم دی الیک دی پسې د لفظ الیک نشي راځي قانون دا نو لازمي طور سره دلته یو داسې کې پټ پروت دی چې هغه سره الیک لفظ ولیکي یو نو معنی بیا علماء څنګه کوي فسرهن نو ټوټي ټوټي کا الیک سمانا بعد ان تملهن الیک پس د دې نه چې ځان سره عادت ټوټي ټوټي کا چټنی کا پس د دې نه چې ځان سره عادت کی پس د دې نه چې ځان سره عادت دوی معنی علماء کی فسرهن نو عادت کا الیک ځان سره چې فسرهن معنی عادت کی بیا ور سره الیک ټکی الیک لیکن بیا ور پسې راځي ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې د پهر یو غر باندې د دې نه چټنی نو لازمن دلته یو ټکی بیا منس کې داسې پروت دی چې داګه معنی مدا کی چې ټوټي ټوټي کا ځکه بغیر د ټوټي ټوټ تش پادت پور باندې ټوټي شو شکل تش پادت پور جوړه شو زمي الله ته کوي نو دی وجه نبی امانه کی فسرهن نو ټوټي ټوټي کا دا ډوبه معنی ته بیا کوم ټوټي ټوټي کا پس د دې له عادت کې ځان سره دوی معنی فسرهن نو عادت کا الیک ځان سره بیا ټوټي ټوټي اول عادت کا مختہ کا بیا ټوټي کا مطلب د دواړو یو دی اول عادت او مختہ او بیا ټوټي ټوټي کا بیا ته چټنی جوړه کا عادت پوری دی لپاره چې ته خو پیچالي لکه ګورس مثلا زیما یا کم خلق تاسو کې چامارهان وغیرہ نه دي ساتي نوغه یو ټوټي دوه درو خایوس یو دوه درې یومن بعد هغه ته پټ کا بیا داغي پسې بلو خای او ما شانتي فرق نشي کولای چې راکم یو فرق نشي کولای چې دا ما غدي کا وخت نه او کنه دا جدا دي لیکن یو کس چې عادت کړی ځان سره نو هغه زر توتیانو ساتي سلیم ساتي هغه پکې پیژني یو پکې پیژني عادت کړی ځان سره نو عادت کا چې استابات کې شک راځي چې دا مو څه جدا نو عادت کا ټوټي ټوټي کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا
بیا کیلا پهر یو غر باندې د دې له جزءا چټنی ثم دعوهن پهر یو غر مراد قوم شاکه چې کوم غرونه دي هغه مراد ثم دعوهن بیا आवाज کدیدا مرغان کوم یو والله اعلم حاجت دې چې متوالو شي ضرورت دې فائدې نشته یو ته आवाज کوا یا دینک سایا رابشی تا تساین ومنو لفظی معنی خدا منډه لیکن دلته مراد معنی وسکو ساین پته ځای سره رابشی تا ته پته ځای سره وعلم څه مطلب شو یو انسان دی او وخت چټ شوی دی سلور طرفونه دي صحیح سره بدن یو ذکر چټنی دا صحیح سبل سبل ذکر لیکن چې کله قیامت پر ورځ आवाज وشي د جمع کېدو هغه ټول اجزا بیان سوال کدا راځي چې را کړه دوه درو کسانو هغه چټنی خپلو کې مکس شوی اجزا خپلو کې مکس شوی نو بیا نو هغه ورته الله قدر کړه سلور واړه مارغان چټنی کا شریکی کا خپلو کې ګډ وډې کا او په جدا جدا ځین کېره لیکن هغه بیل واغه شان ته جوړیږي الله تعالی خود المشاهده ورته وکړه اول ورته حاصل علم اليقين دشو عين اليقين وعلم قواشا بشك الله خالق حکمت والا ذات دی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دارو کو ډیر آسان ہے نو سره څومره ټایم دی تقریبا 15-20 منٹ دی کافی ټایم دی سبق آسان دی ګورئ دې رکوع بیا خبره د انفاق شو څنګه چې 254 کې ویلو انفقوا خرچ کوي کنه نو دا آیتونه خرچ سره لګیږي بیا دویم شاته کوم دی د تیارو او درنا بیان وکړه د تیارو او درنا بیان وکړه کنه یخرجهم من الظلمات الى النور یخرجونهم من النور الى الظلمات نو د دې رڼا د خورولو د لپاره به مال خرچ کړي انفاق کوي د دین د اشاعت لپاره د رڼا د خورولو د لپاره مال خرچ کړي دویم شاته بیان شو دا خلکو چې هغه اصحاب الرشد دي هدایت یافته دي او دا خلکو چې هغه اصحاب الغی دي گمراهان دي نو همیشه لپاره د دې دواړو ډلو خپلو کې مقابله نو الله څه فرمایي چې ګوره مقابله بکی او صرف ځان نه بلکې مال هم لګي لنه خبره دا چې ترغیب ال انفاق دی ترغیب ال انفاق دی دوباره او پدې کې اته شرایط دي انفاق قبلېدو لپاره خیرات کوي کس کنه دا وکړه تبلیغي دي رکوع کې اته شرایط ذکر کړي لومبه شرط هغه خدای چې فی سبیل الله فی سبیل الله مفهوم ډیر عام دی فی سبیل الله مفهوم عام دی فی سبیل الله څه مطلب یعنی هغه ذکر لګول کمزې چې الله رضا صحیح ذکر لګول یو فی سبیل الله مال چې لګې نو بے ځای باندې لګي بلکې فی سبیل الله لګي د الله تعالی کې به لګي هغه ذی به لګي کمزې چې الله رضا دویم ځان بساتی د من او اذان من دریم اذان دریم لقایت نمبر 262 کی ہوندی اور 264 کی ہوندی من نبزان ساتھی من سے تو اس بات نے فقیر دے مسکین دے تور سر تول خیرات ور کو امداد ور سرو کو بیا اس بات اکثر ہمیں خیګړه کړو خلکو مخ کی الکا او کار میں الله کړو شوی کرو شو من اس بات نبزان ساتھی اس بات ورته دوشو انا وقبلیږي دریم ازا تکلیف نہ وزن ساتھی تکلیف سے معنی او فقیر هغه مسکین له تکلیف او ضرر ورکو کله کردا سی کنه یو کسی هغه چا سره امداد کوي یو فقیر سره او بیا کور کی سکار مثال طور سره بیا ته راشه کنه یار دا کار را سره اسی بل تویلې شو خو هغه اره چې کم از کم چې کله ورلته کې او کله درلاغه کې د ملګرتیا والا سیستم دی کنه یا چې کی چې بیا راځي او چرته مزدوري ورکړي یا هغه د خپل خوشاله نه تا ورته نیوي چې تا ورته ویل نو دا خو بستا ضرور ورکو کړ تکلیف ته ورکو د خپل هغه خیرات ته چې کوم څه کړ سلورم ریا الناس نبزان ساتي خودن نبزان ساتي انزم لا یؤمن بالله والیوم الاخر کو ورته اشاره د عقیده باندې توحید مال چې خرج کی فی سبیل الله
باطل نه بزان ساتي، فقیر مسکین ته بد رد ویل ضرر او تکلیف ورکول نه بزان ساتي، ریا نه بزان ساتي، او عقیده ایمان باندې ټکوي ال نیک اعمال او خیرات تبدیل. انځه شرایط شپږم مال چې خرج کړي نو ابتغاء امر ذات الله آیت 265 خالص الله د رضا لپاره به خرج کړي. اوم تثبیتا من انفسهم مال چې خرج کړي نو د خپل ځان د ثواب د حصول لپاره چې الله یې مال ثواب او اجر راکړي. د هرنګ تثبیتا من انفسهم د خپل ایمان خپل ځان په ایمان باندې کلکولو د لپاره به خرج کړي چې زه خیرات کوم چې ما زړه کې ایمان کلکول دا څو شرایط او اتم شرط هغه آیت نمبر 267 کې او فقو من طیبات ما کسبتم او فقو من طیبات ما کسبتم پاکیزه مال خرج کا حلال مال خرج کا هغه مال خرج کا کم چې استغفار او کم چې استغفار شرایط موري دا اته شرایط چې انفاق کی هغه قبول لې چې دا پکې نیوي نو هغه مردود دی او هغه رد دی هغه ناقابل قبول او دې لپاره د وضاحت لپاره سلور مثالونه بیانې دوه د انفاق د قبلېدو او دوه د بربادېدو اول او دریم د قبلېدو دویم او سلورم د بربادېدو. اول مثال د قبلېدو هغه څنګه دی لکه ګوره یو کس دی هغه دانس مکې ته وګرځوله هغه دانه زرغونه شوه یو دانې نه وږي زرغون شو هر وږي کې سل دانې دي هر وږي کې سل دانې دي مطلب لندار چې ته صحیح طریقې سره خیرات او انفاق کا نو دانه چې تاسو رکړي هغه اجر وسره اخی مطابق بدلنا جدا اجر به در الله زیاته اجر به در. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله صفت د انفاق دا کسانو مثال د انفاق دا کسانو چې خرج کی مالونه خپل په لار د الله کی د دې انفاق مثال څنګه لري کمثل حبة فشان د حال دی یوی دانه دی انبدت چراغ زرغنی سبع سنابل وگی رازرغنی وگی فی کل سنبلت 100 حبة پہر یوگی کی 100 حبة سلدانی دی فی کل سنبلت 100 حبة پہر یوگی کی سلدانی دی دا حالی دی گورا یو دانے ورسول کنا او دا غيو داني نه وګي زرغون شو هر وګي کې سیدانی نو دا غرام کې الله په اجر ډیر درکې د انفاق او د خیرات والله ضاعف لمن يشاء او الله زیاتې چاله چې خو خشي صرف دومره نه مور چې یو داني نه وګي زرغون شي او هغه او هر وګي کې سیدانی نو مطلب الله وتا یو په خرج کا بدله په وسو ورکړي نه جنا نه الله رب العزت سره اخلاص او نیت بل سورہ چې په دې شرایطو د انفاق پوری الله او اجر الله زیات کوي او الله زیات هي چاله چې خو خشي والله واسع علیم او الله فراخیرا وستون کړي واسع فراخیرا وستون کړي واسع فضل والدی علیم کوهدی الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله فلا رضا الله کی ثم لا يتبعون ما انفقوا بیان کوي په هغه پسې چې خرج کړي دي سور پسې نه کوي من نسبات ولا اذن او نصر الرسول او نه تکلیف او نه بدر دي مسکین د فقیر بدرونه او اسبادل لسان ساتي او مال خرج کوي فی سبیل الله لهم تری شرایط راجم اپنا کنا لهم اجرهم عند ربهم دیل اجر تدیدی پنیز رب تدی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون او نبی پدی راتن کی وقت او نبشدی غم جن تیر شوی وقت پسی قول معروف نمراد سے کلام حسن قول معروف کل کلام فقیر تا ومغفرت او پرد اچول پحال دهغ خیر غردی من صدقت داغ خیرات ما یتبوها ادا چور پسی کی پاگی پسی اذن بدردی یو ذکر کو بلے پہ قیاس کو کرنا مانس چور پسی کی بدردی او سبادل تو بدردی ذکر کس بادل پہ قیاس کا شاعت ایک بار ذکر کرو دل تیرتے یو ذکر چې تخپل سوچ کو بل تک دل ته پټ پروت دی معمولی تأمل سره او سوچ سره غور سره واضح شي
کله کله یو کس سره داسې چې فقیر لاس کې سني چې فقیر لور کی نو په داسې موقع کې الله رب العزت فرمایي ته ورته خبرو چې الله رب العزت ته حاجت پوره کړه الله رب العزت ته مشکل لري کړو ورور ما سره شته دی نه کې درکړې وړي او ومغفرة دا فقیر په حال باندې پرده اچول کباز خلکی کنه چې بیا غس پکې دا رنګ بیا بل د جوړه څنګه موږ چې راځي ودا سي دنیاوی لحاظ سره خو دې چې په حال خبر حال خاندا ور پوری کی پرده دیو چتی کنه ابو عزتدار کسته کنه نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو خبرو کو د فقیر په حال باندې پرده واچولا دا خیرات نه خدي چې په صفه درته اوس واچي تسلی الله یو قسم درکړه دوی مانم پوره شي کله کله یو کس خیرات کی لکه هغه سره فقیر ته بدر دی وای ها خبره ورته ونی بدر دی ورته وی اوس باندې بیا نو وینا خو ومغفرة او اړول د حاجت د مسکین مغفرت په معنا د اړول د قران کې راځي دا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایاما سورۃ الجاسیہ کې براشي دا مطلب نه چې ایمان والا تو آیا چې دي څوک چې په الله په عذابونو نعمتونو باندې ایمان نه ساتي نو هغه د پاره مغفرت سوالو هغه د پاره مغفرت سوالو نشته بلکې التا غفر په معنا د اړول يغفروا للذين آمنوا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله دا سی آیت دی دوی مرکو کې سورۃ الجاسیہ پارا نمبر 25 کې ایمان والو تو آیا چې کافرانو نه مخ وهاړي غفر په معنا د اړول نو ومغفرة او اړول د حاجت د مسکین غلدی دا خیرات نچور چور پسې کیږي اذن بدر دی اوس بات دو قسم تقابل کوي یو قسم یو کس ته چې خیرات مو کو خبره مو د فقیر د محتاج په حال باندې رحم باغی پردم واچولا او کوس کېدو دا حاجت پوره کو دا مشکل هم نه یو هغه کس ته او کوس نه کېدو بس صرف خبره اکتفا په باندې پرده واچولا دوی ما کس چې خیرات نه وکړه لیکن بدر د اوس غاتره ور سره دا اول دی نهایت خو درې اول خیرات ته غوړه درې اول عمل ته غوړه دي شو کنه والله غنی او الله به حاجت حلیم برداشت والا ذاتی سو مثالونه ذکر شو یو دا انفاق د قبلېدو کړه بربادېدو اوس د بربادېدو ګوري دا دوی مثال څنګه دی لکه ګوري خو یو کس د شرایط مطابق انفاق نه کړه د انفاق مثال څنګه دی لکه یو تبع د هوار کانه دی پاغي خوره او پاغي باندې باران راشي شیبدار تیز پاغي صفات شي تبع باکانی بس خوره پاتش دغه رنګي یو کس ته خیرات کړو انفاق کړو خو شرایط مطابق می د لاس تلیس اجر را شي ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادوي ثواب د خیراتونو خپل بالمن پس باطن والاذى پس بادنی والاذى او پودرد کلذي ایک ابطال الذي پشان د بربادولو دا کس یوفق چې خرج کی ماله مال خپل رعاء الناس د پاره د خودنی خلق تا ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او یقین کی په الله او ورځ رستنه ایمان بالله د ایمان ابتدا دی نکی کنا ایمان بالیوم الاخر د ایمان اخدی اصل لاري نور رسول پدی کې دن راوند دی نو ابتدا او انتها ذکر کړ نور په خلافت فمثله كمثل صفوان مثال د انفاق د كمثل صفوان پشان د تبیر عليه تراب شباغي بال خوروي فاصابه وابل نورسيه دي تبيت وابل شيبدار باران فتركه صلدا نپریک دی کاڼي لرا اچپوچا صفا سوترا صفات نشي بګنا استاد محترم مان کی صلدن اچپوچا او استاد محترم فرمایي چې شیخ القرآن بدامانه کوله اچھا پوښیندا دا غوښتره روانه نور سنی او زموه اصطلاح ضرور غو پښتو هیر شو کنه تقریبا اچھا پوښه سغلو صفا سوترا وي صاف سوترا ټول ته حواله ده حالانکه صفا سوترا د اردو ته کې پښتو کې اچھا پوښه فترکه صلى نو پریږ دی له صفا سوترا اچھا پوښه لا يقدرون على شيء مما كسبوا لاس خبر نشي د دې په هیڅ ثواب دا عمل نه چکړي
دلانی کمل کړي خیرات کړي کنه خدای ځان خپل برباد کو اس په پلاس راځي شي او الله توفیق نور کی پزور قوم منکرین تا بیان درته کو چې انفاق بداسي کی داسي کنه کې بیان یو کو چا کې چې انابت کو شو یا غلبه توفیق ورکی او چې فساد اناد باندې راشي توفیق نور کی ومت پزور خلا چا توفیق نور کی کنه ومثل الذين ينفقون اموالهم دا دریم مثال دی او دریم مثال د سری د انفاق دا قبلیدو دی مثال څنګه دی لکه ګوره یو کس صحیح طریقې سره انفاق کی خیرات کی صدقه کی مال خرج کی فی سبیل الله دا غره خیرات مثال سره لکه یو کس دی هغه ټول ورمال او دولت جمع کړي دی او یو بچته ډیره باندې ها نه هغه سره ورته کمثل جنت مثال څنګه دی لکه یو باغ دی باغ اصابها وابل او دا باغ شکم دی بربوتین دا پوچت ډیره دی پوچت مقام باندې فاصابها وابل کدی ته 30 بارانو رسی افاده کلها دی نو دا خپل میوه ډبل ورکړي دو چند ورکړي فإن لم يصبها وابل كتيس باران كونو شي فطل بعض علماء معنی کی فطل نفر خبر لکافی او بعض علماء وی چې پر خکلهم دونو بوټو باغ د پار نه کافی کیږي ویل تر قل معنی دلک والله ٹھیک شو نو ګور یو باغ دی پوښت مقام باندې کډیر بارانو شي اون ورته فائدہ ده کلک بارانو شي اون کو فائدہ کړي دا غرنګ یو کس ته خیرات د شرایط مطابق دی نو کدلک خیرات کو ان په فائدہ کې کډیرو کو ان په فائدہ کې الله دې ته کو دي خچ یو کس الله کو یو کس لا کو ګوري دې ته ډیر اجر دی بل کس یو روپے ورغوري الله رب عزت نیت ته کوي زید پوری دې شرایط ته کوي او دې ته هم په کې کتل کېږي چې د سمره مال نه مال ورغوري یو کس هغه د 1 लाख روپو نه 50000 روپے ورغوري یو کس 50000 روپے خیرات کو کړه 50000 روپے او بل کس شکم دی یو روپے خیرات د یو روپے چې خیرات کو د ټول مال 2 روپے وي او دا 50000 چې خیرات کو د ټول مال 1 लाख روپے دواړه بالکل په دې لحاظ سره یو برابر تر دواړو نیت اخلاص یو برابر وي کنه نو اجر بالکل یو برابر دی ځکه اعظم نیم مال خرج کو دي نیم مال څه پېښ وي کپیر آسان ده فإن لم يسلم لن مطلب دا چې خیرات چاو کو انفاق یو کو نو دې هر ټیم په فائدہ کړي لکه څنګه اوچت ځوان نه نه نقصان پکې نشته نو دا یو داسې تجارت ته الله سره چې کې نقصان نشته الله له قرض ورکول دي کنه الله له قرض ورکول دي نقصان نشته ومثل الذين او مثال او حال د خیراتونو دا کسانو او مثال د خیراتونو دا کسانو چې خرج کی مالونه خپل د پاره د لټولو درزاد الله وتثبيتا او د پاره د کلکوالی من انفسهم او د پاره د کلکوالی د خپل ځانونو په ایمان باندې کمثل جنت وتثبيتا او د پاره د کلکوالی من انفسهم د نفسونو خپل پس باندې په ایمان او په نیک عمل مال دې لپاره خرج کول یو نیک عمل دې لپاره کو چې الله تعالی نور نیک اعمال توفیق کمثل جنت مثال د خیرات د کمثل جنت پشان د یو باغ دی بربوتین چې په یو ډیره باندې پوښت مقام دی اصابها کچر ورسیږي دی باغ توابل 30 باران فاتت اكلها ضعفين نور کی میں وقت بلا ضعفين دو چندا فإن لم يصبها وابل نو کون رسیږي دی تشی بدار باران فطل نکافی ورللک باران والله بما تعملون بصير او الله پاک چې تاسو کوي بصیر لدن کېږي سو مثالونه بیان شو درې وسلورم مثال اخیری مثال دا سلورم مثال د انفاق د قبلېدو نه کړه بربادېدو د بربادېدو دی او مثال دا سری یو کس ته ټول عمر ګټه کړي د مال جمع کړي دی پاغي باندې پا څومره چې ګټه راغله ټول سه خرج کې راوستي دا بازار په بچی لګولې نور په هغه باغ باندې یو باغ دی ډیر قیمتي باغ هر قسم میوه دي مثال لګنه هر قسم میوه دي او ضرور پدی باندې ډډوي
او درو الکان چې کوم دي اولاد چې کوم دي واړه واړه ماشومان دي دی خپل دی بوډا اوس د عمل وخت نه او درو بچی چې کوم دي او واړه ماشومان دي هغه کار کسب کولای نشي درو ټول ډډه په دې باندې لګولې دا ناصافه یو سیله راشي او هغه سیله کې پوری نو دا هر څه اوس وځي کوم نه شو دا هر څه اوس وځي نو دی بیا ناستي او لاسونه یو بل باندې داسي تاوی را تاوی لګس په حیا دی دا لاسونه چې کوم دی ځان باندې تاوی را تاوی مشهور ډېر په حیا شي دیو جنا مولا عبد المؤمن او عالم تیر شوی دا کتاب دی النامه هغه یو نوم باندې الف لام لګي او داغي معنی کوي لکه البیگم الوکیل البادشاہ الوزیر القاضی الافات اوس موقع نشته دی ورس په پری باندې دا کړه کلام نو بیا وی المنچور منچوران نو کوي درگاهونو کې راځي المنچور واغې سرلی کې منچور معنی کې مغس به حیا مچ ولې ځکه منچورم چې کړه سو درگاهو تلاش نو اون خلی ورکړه اون خلی ورکړه دا غرم کې را مچم دی دا مون خلی او کس پر یخي څنګه دراوي یو عالم اگر شاته پوسو کو چې دا مچ الله پیدا کړي سره یو بادشاہ ته پوسو مچ الله سره بار پیدا کړي او خلک ډیر تنګي وینور به ډیر فائدې خو یو فائدار چې دی باندې الله رب العزت د انسان غرور ختم چې یو مچ د مقابله نه پېښ نو مغس به حیا الله دې ټول سره الله رب العزت ډیر لخرې ولله جنود السماوات والارض صرف او صرف یو الہی کې کوم مچې دي یا مشان دي یا میګری کاغی ته الله حکم کوي چې زما بندیانو باندې مسلط شه بندیانو ته الله ډیر لخرې زمینی او خبر را خبر نو اوس دی لاسونه مګي د سره د عمل نور وخت شدغه حال دی چې یو کس خیراتونه کړی دي ډډه په وهلې ده لیکن شرایط مطابق نو قیامت ورځ د عمل وخت به ختم شي او کیس به لاس ترانه شي بیا بربادونه کوي افسوسونه کوي او فائدہ به هیڅ نه شي ایا ود احدکم ایا فخی یو تم ساسنا ان تکون له یعنی نخوخی هیڅ دا سره نخوخی ایا فخی یو تم ساسنا چې شي غلره جنت یوما من نخیل وانا بندک جلود انظر تجری من تحتها الانهار چې بېږي لاندې دا غیر ولی یعنی دا د بخوا کې لاندې دا بخوا کې ولی بېږي قیمتي باغ دی له فیها من كل الثمرات دلروي پرې باغ کې هر قسم میوه واصابه الكبر او رسیدلی د ته بډاواله وله ذریه ضعفا او د اولاد وی ضعفا ما شما فاصابها اعصار نور سیدی باغت تیز سیلی فی نارون شپدی کی اوروی فاحترقت نو اس وزیدہ سیلی دی باغ لر دا مثال دیر انفاق نظر بادی دو لکہ سنگا چا اللہ دا بیانو کو کذالک یبین اللہ ام دا غرنگی بیانی اللہ لکن ستاسو دا فیدی دا پارا الآیات اقبل آیتنا اقبل نور حکمنا لعلکن تتفکرون دیر پارا چتاسو غور و فکر کئی بفائدو دا دنیا و آخرت شاطر شو کنا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرت سلورم قانون چکل بیانے دو تو تردہ غزی پورے انفاق آغا سلور مثالون بیان شو انشاءاللہ تعالیٰ نور سباو آئی اللہ دلو پاس قرآن سنت ہوئی فرید عمل توفیق راکی اللہ دلو قرآن رجل آکی صلی اللہ علیہ وسلم